हम इम्तिहान के लिए कितना असबाब देंगे जैसे भी देखिए उसको खबर रखता मौलाना साहब तासु ته یو کار ما وکړ هغه دا مې وکړل چې په جلد ثانی د بخاری کې او په جلد ثانی د ترمذی کې مې پرچه جوړه کړه تدبیر په بخاری کې یو سوال د کتاب الایمان نه دی یو سوال د کتاب العلم نه دی ویږي په خبره یو سوال د کتاب الطهارت نه دی یو سوال د کتاب الصلات زين مې تاسو اسانه پرچا مې ته ولا یو سوال کتاب الایمان نه دی یو د کتاب العلم نه دی یو د کتاب الطهارت نه دی یو د کتاب الصلات نه دی او په دې څلورو کې صرف او صرف درې کول صرف او صرف ضرور وړه نه نو تکلیف نه درکو درې کول خبر خلاص ٹھیک شو او په ترمذی کې غالبا چې اوس قرآن یې دی خو یو سوال د کتاب الطهارت نه دی او یو د صلات نه دی او دوه طهارت نه دی نه یو د طهارت نه دی یو د صلات نه دی یو د فواید اصولیه نه دی دا خو یاد دی یو د فواید اصولیه نه دی او یو د طهارت نه دی او دوه طهارت دی او یو د صلات نه دی ومړه جلد ثاني کې نشته خبر خلاص ځه ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم باب متى يحل من خط الامام قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا تستقبلوا بس مولانا دې خبرې مکوا باب متى يسجد من خلف الامام د امام نرست مقتدیان با کله سجده لګي ځکه ښه زیدن انقلاب دی پدې د ټول علماء اتفاق دی چې مبادره د امام نه ناجایز ده بلکې خبره مکه وکنه غټه خونه مبادره د امام نه جایز نه ده اوس کې اوسړي مبادره د امام نه وکړه په داسې طریقې سره چې مشارکت د امام سره په رکن کې اونکه نو منځ فاسد شو ځکه دی رکوع لاله او چې امام رکوع له د سر اوچت کړي منظور کې خدا څه نه کیږي دا څوک نه کوي او کوم مبادره د امام نه وکړه او امام سره مشارکت راغی لکه رکوع ته مخ کې لا او رکوع کې شریک و د امام سره سجده له مخ کې لا بعض خلک سجده کې مخ کې راځي او یاره شرکت د امام سره په رکن کې راغی نو منځ سیدی خو سره د کراهیت تحریمنا منځ سیدی خو سره د کراهیت تحریمنا حدیث پکې موجود دی سخت حدیث چې تاسو د امام نه مخ کې رستو کېږي مخ کې کېږي امام او چې څوک د امام نه مخ کې کېږي اوس بدل راشي دي کې نه تاسو ترمذی کې شتا نو تاسو نه یریږي چې الله پاک تاسو سر د حمار کی ویلې دې په ترمذی کې چې سر به سر د حمار کی نو حاصل او را به چې ترمذی کې نو دا سخت وعید پکې راغلی دی نو مبادره د امام نه مکروه تحریمی شو په دغه صورت کې دا خو په دې اختلاف نشته په دې علماء اتفاق دي چې تبه د امام نه مبادره نه کې هغه سره به په انتقالات د شرکت کې یو رکوع اختلاف دلته جوړ شو امام شافعي یو قاله مسله خپل قاضي امام شافعي ته وایي چې مأمومین با د امام سره اتصال کوي خو تعقیبا دی به اتصال کوي خو په کومه طریقه به کوي تعقیبا سمانا چې امام رکوع لار شنو دی به ال رکوع لري یا به سره مشارکت کوي امام د رکوع نه سر پورته کی دی به رستو سر پورته کوي امام چې سجدي له اورسیږي او تندي کی دی نو دی به ال روانيږي نو الله امام سره مشارکت راشي او چې بیا کله امام الله اکبر وای او نیخ شي نو دی به ال سر پورته کوي یعنی سبحانه متابعت د امام تعقیبا سموي متابعت د امام څنګه شو تعقیبا او ائمه ثلاثه وي چې نه متابعت د امام بکای او مع الوصل متابعت د امام بکای مع الوصل تعقیبا بنکای او مولانا صاحب دا زمون دا خبره دا راجحه د ائمه ثلاثه
د امام احمد ابن حنبل یو قول هغه سره دی او مذهب یې مونږ سره دی اگر چې نن د حنابلو په هغې قول باندې لګیا دي نن حنابله او اهل ظواهر په دغه قول لګیا دي نو داود ظاهري او شافعي صاحب هغه قول شو ائمه ثلاثه دی اخوا شو پوه شئ اوس حدیث ته راشه متى يسجد من خلف الامام یعنی بالتعقيد او بالمقارنه سجده خو بکې مبادره خو نشي کولی سجده بکې قال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سجد فاسجدوا او د دوالو زمانو احتمال لري ما ویلو چې دا اذا درې استعمالات دي یو دا چې دا جزاء او شرط په زمان قارن په زمان یاد لري دا ګوره زمون معنا راجح شوه دا هغوی مستدل نه دی هغوی خو اذا سجده فاسجدوا څه چې امام سجدې له لاړ شي د هغې نه پس لاړ شه نه داسې نه ده ګوره د اذا استعمالات راوباسه اوس به پته ولګي چې حدیث هغه مستدل دی که دا به مستدل دی د اذا د استعمال څو مې ویلي یو دا چې دواړه به مقارن وي په یو زمانه کې به لکه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو قرأت بالصف یو زمانه کې دی نو که هغه معنا واخلي نو اذا سجده د امام او د مقتدیانو په یو زمانه کې شوه پیسې په خبره کړه انتقالا په یو زمانه کې شو اذا سجده فاسجدوا زموږ مستدل شو او که د اذا دویم استعمال اخلي چې جزا مقدم وي په شرط باندې لکه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا اخو قول نشي چې زما سجده مقدم شي د امام وایي او دریم صورت کوم یو دی چې جزا مؤخر لکه اذا حللتم فاصطادوا هغه معنا نشي غشته چې دا غره سجده نه سجده مؤخر شي بیا هم مقارنه کوي نو نه زما سجده د امام د سجدې نه مخکې کیدی شي لکه اذا قمتم الى الصلاه تقبل نه ګرځي او نه زما سجده هغه نه رسته کوي شي لکه اذا حللتم فاصطادوا چې هغه پورته چې د بیا سجده لګا رسته شي دا مراد نه ده نو کوم صورت شو مولانا صاحب چې مقارنه په زمان شو چې هغه سجده لمخ کې لا چې ضرورت د مقارنه ترانه کې دا سجده زمانه زیاته شو مقارنه ترانه نو حدیث اخوی زما مستدل دی چې اذا سجده چې کله هغه سجده لاله شي نو فسجدوا نو بیا تاسو سجده لاله شي دیم دا ذهاب چې فسجدون اذا سجدنا ذهاب الى السجده معنا نه ده اذا سجدنا عمل د سجده او دا معنا کوي اذا سجد اذا انتقل الى السجده نو فسجدوا فانتقلوا دا تعویل کوي اذا سجد معنا څه کوي شابه اذا انتقل يغه منتقل کی سجده لا نو فسجدوا نو هغه اذا حللتم فاصطادوا د قبيله نو صحني ویږي په خبره اذا سجد چې انتقال سجده د امام نراش نو فسجدوا هغه پس انتقالو کې د تعویل مکه او اذا سجد فقل عامل اذا سجد عمل د سجده کې فسجد عمل د سجده وکي مقارنه في الزمان حديث زمان حجت شو احتمال لري خو زمو حجت شو مخکې را شواب البته یو خبره ده چې خامخا معمول غوندې تقدیم راځي ځکه هغه امام د طالب خامخا مخکې الله اکبر وایي ته به وروسته الله اکبر وایي نو د هغې متعلق نبي علیه السلام ویلي فتلک بتلک که هغه تا نه لغوندې مخکې شو ته لغوندې وروسته شو ورسره نو فتلک ولې اخسته امام دی اب خامخا ستانه لغوندې تقدیم کوي خو دا نه چې یو رکن کې دنه تقدیم وکړي چې هغه انتقال وکړي او تعالی نه کوي په رکن کې تقدیم به نه کېږي پوهېږې په خبره اما خاصه نه تقدیم راځي فتلک بتلک حدیث کې راځي دو سر پسې لم يحنو دا معنا داسې ده چې نبی مایل کوله شا حتی یقع چې واقع بشو نبی علیہ السلام ساجدا ظاهر دې چا لپاره مستدل شو د شافعي موږ سوایو لم يحنو نبی مایل کو یو قزم شا فلا حتى يقع حتى يريد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا اراده د وقوع ولا او اراده مقتضى الله اکبر نه معلومیږي پیګه په خبره کنا پیګه په خبره نو دا هغه مونږه دا یقع متضمن کو معنا د چا لرا د اراده د وقوع لرا چې عليه السلام یعنی دا غلط تقدیم بم نه کاو مبادره بم نه کولا حتى يقع سمالو مشوا چې مونږ به رسول الله مبارک نه مبادره او تقدیم نه کو اراده د وقوع لرا متضمن دي
او اے مولانا صاحب په صحیح مسلم کې ما سره یو روایت په دې کې یو جمله ده نو دا ډېره مزیداره ده هغه ډېره ښایسته ده هغې کې څه وایي امرهم بذلک حین بدنا صحیح مسلم کې څه وایي ګوره دې حدیث کې امرهم بذلک حین بدنا چې درود شو نبی علیه السلام دقه دی کې پکې شته دی اولې خشیه فخشیه ان يتقدموا عليه وګوره مسلم کې شته امرهم بذلک خبر خلاصه د زمانه مذهب تر موافقت ته فامرهم بذلك حين بدن تدرون شو نبی علیہ السلام فخشی ان يتقدموا عليه نو پتاو لګیدل چې دا خبره دی لکړه چې څوک مخ کې نشي زمانه مخ کې کېږي مچ د اراده او کم راځي نو دا هغه نه معلومیږي دا چې د عارض د وجه نه کړی دا کم قسم کا امام بالفرض درونی او هغه انتقالات لګرانی نو بیا خیر ته زمم په احتیاط وکړه لا ممایل کېږي چې هغه ورسیږي سجده نه مایل شه خو دا سره بیا معنا او نبی علیہ السلام فرمایي په خپل بل حدیث کې دیر شوی دی چې انما بدلتو بل ذکر مخکې تمامي دی انی بدلتو لا تتقدموا معنا تقدیم مکوي انی بدن تزلک درون شوی ما نو دقه د مسلم روایت امرهم بذالک حين بدنا درون شو نبیم خشیه فخشیه ان يتقدموا عليه ورپسې شمولا نور غوړي دا اختلاف د شافعي او د ائمه ثلاثه په اوله او په غیر اوله کې دی کله شافعي سے پریزم سو پر سره په انتقالات کې شریک لاړ نو مستداوان رسیږي او زمون پریزم ته سو ګروستو لاړو او مشارکت په رکن سجده کې راغلی څه تاوان نه رسېږي پوهېږي په خبره نو ای مسله یو خوا دي ګورې شافعي صاحب بل خوا دي ورپسې ثم نقعوا ودرېږه حدیث پاتې دی لم يحلو احد منا نبه مایل کو یو کس زمونږ ظهره شاخ خپله دا به نه مایل کوله حتی یقع چې اراده د وقوف وکړه نبي علیه السلام ساجدا نو چې هغه به اراده وکړه ثم نقعوا سجودا بعده د هغه نه پس به موږ بیا څه کوله دا الله اکبر دا د اراده نه پس په بیا خپل اراده او متضمن معنا د اراده لګرځاو چې اغي د مندل تضمین کو د اراده او غل تب اذا سجد فسجدوا کې تعویل کوي هغه ال تعویل کې مونږ دل تعویل کو او دا ما دا خبره مضبوطه پدې ده چې ما سره د پیغمبر مبارک دا قول موجود دی چې پدې یریده چې قوم دې مخ کې نشي نو چې قوم مخ کې کېدو احتمالي نو اراده به بیا وي دو سر پسې شاه او د امام نو سر مخ کې د پورته کې اصل ډېر اختیاري کې ها محمد بن زياد قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا حدیث دی یریږي او تاسو چې پورته کې سر قبل الامام نو پورته کې ان يجعل قبول کله غسر مشارکت را نه منفصل شو او که مخکې د هغه نه انتقالات او ارکان وکړو مقارنه د مصرف نو بیا مکروه تحریمي دی ان يجعل الله رأسه رأس حمار يجعل الله صورته صورة حمار رأسه صورة یو چې دغه د صورت د اثر کې وي ولی یا خود تهدید او زجر دی سم شکوي ولی او حمار ولی دا قمق لو کارو که ډېر مخکې ته اوچت کې د هغه نه مخکې سلام نشي ګرځولی نو د حمارات او حمارونو کار ولې کې کله هغه د مخکې سلام بدل جو پورته د مخکې تیجن بیا خبره نو یا خدا چې دا زجر دی او یا دا چې ممکن د آخرت کې سر د حمار ولاو دا زجر دی یا جزای اخروی د دې عمل ذو سر پسې او یا بعض علما وایي چې د صورت نه مراد صورت ظاهری نه دی صورت باطنی ته مراد دی چې خامخ البدی بے وقفتوب بدر کی پیدا کی ورپسې شاه دې کې اوس امام بخاری رحمت الله علیه ته متعدد مسائل جمع کړل بعضو کې اتفاق ته بعضو کې اختلاف ته وته ګورا امامت العبد والمولى په دې د ټول علماء اتفاق چې مولا معتق قبیل کېږي دلته معتق مراد دی چې کوم رأی آزاد شوی دی هغه پسې بالکل جایز دی که په شروط برابر شروط مخکې دې شوی هیڅ اختلاف پکې نشته لکه دا لوی ائمه او لوی علما او لوی صحابه کرام اکثر معتقین شیک شو او امامت د عبد چې کوم وخت آزاد شوی نه وي زموږ په نسبت باندې امامت د عبد مکروه دی او تنزیهی تحریمی نه تاسو فقہ کې ویلي ولی امام اعلی د خلقونه په شان کې پکار دی ځکه خو نبی رسول الله شرط دا ګوري چې دی اعلم وي اقرا وي
مشر به سپینګیری به عمر کې به زیاتي نو دې لږ موهاني د خلکو په نظر کې امامت د عبادت لږ موهاني د خلکو په نظر کې او بل نقصان پکې دا دی چې هلته کې مولا ورته आवाज وکړي هلته کې هغه د مولا ورته چې دی خوښه مکو مونږ کې بیا به دې څه اختیار د غریب بل نشتا دې وجنه کراهي تنزیهی دي وكانت عائشة جواز اشتا يا أمها عبدها زكوان إمامتي كولت آغتا عبدها بريدا غش زكوان دي من المصحف هذا دو مسألة راغي تو إمامت عبد راغي زكوان أو بل إمامت دا مصحف نراغي قرآن حكيم بيني وليو أو دا غير بيوت إمامت أما المسألة الأولى نظرت جواز قائل صرف خلاف الأولى وقبل نمبر 1 او دویم دا د عبد زکوان نه معتق اخلم دا آزاد شوی او اطلاق د عبد په اعتبار د ما کان سره کیږي دا که پوهیږي په خبره اطلاق د عبد په چا وجه نه کیږي د ما کان د وجه نه کیږي معتق دی دا په یو مسله شو د امامت من المصحف څخه حکم لري بس د کې اختلاف دی زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته مفسد د صلات وایي چې د مصحف نه څوک لګیا دی او تلاوت کوي دا مفسد د صلات دی ولی مفسد دی ځکه چې یو عمل کثیر دی په دواړو لاسونو باندې قرآن نیولي او بل پارم چې اړی نو په دواړو لاسونو دی او چې خدای رکوع سجدې لدې نو بیا به ښودل او وضع او رفع به کوي یو عمل کثیر شو او بل تعلم راغی په ذات تصولات کې تعلم راغی په چا کې په صولات کې د خارج نه لکه یو سړی منځ کوي او د خطا شو بار نه ولا څوک پته ورکي او داس باندې یو مقتدینات دی هغه ولا فتح ورکو د فتح واغشتا او تعلم یو په صلب د سوالات کې د خارج د نموذج فاسد شو نو څو نقصان چې مولانا څه سبب دی چې تعلم راځي او دا چې عمل کثیر دی او دې څه شي دی تعلم د خارج نه په صلب د سوالات کې دی چې په صلب د سوالات کې تعلم د خارج نه راشي د ذکر او د خارج نه نو دا مفسد د سوالات دی دا د موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستند او د موږ د صاحبینو په نسبت دی صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه هغه وتا مکروه تحریمی وې دا د شافعی سے مذهب دی دا د شافعی سے مذهب دی هغه وتا مکروه تحریمی وې ولې وتا مکروه تحریمی وې هغه وې چې دا تشبیه د اهلی کتاب سره دا چا سره تشبیه ده چې تشبیه د اهلی کتاب سره راځي په منځ کې نو صرف کراهیت سے معلوم شو دا یو قول د احمد او د مالک هم دی خاص دا یو قول د احمد او د مالک دی چې تشبیه د اهل کتاب سره راځي او د امام احمد ابن حنبل او د داوود ظاهری بل قول دار چې دا جایز دی د احمد ابن حنبل او د داوود ظاهری بل قول دار چې دا جایز دی د اختلاف د مذاهب یو ځل بیا وایا د امام سے پرید مفسد دی وجه د فساد می دوه یاد شو د صاحبینو او د شافعی سے پرید څه شو مکروه تحریم تشبیه راځي اهل کتاب سره او دا یو قول د مالک او د احمد دی او د مالک د احمد بل قول او د داوود ظاهری د چې دا جایز دی د مستدل شو ام عبدها زکوان من المصحف دا مستدل شو او مولانا صاحب زما مستدل ابو اورخه هغه څه شی دی د دې نه جواب ورې ورستو کومه زما مستدل وره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو روایت دی هغه داسې دی چې نهانا امیر الفاعلی حواله درکوم عینی کې دا روایت ذکر کړی دی او ابو بکر ابن ابو داود په کتاب المصاحف کې دا روایت وی نقل کړی دی ما ته معلوم نه کتاب المصاحف د ابو بکر ابن ابي داود پته نشتا او عینی دی راوړی دی ابو بکر ابن ابي داود نقل کړی دی عینی دی کړی دی او الفاظ یې سدي چې نهانا امیر المؤمنین عمر نهانا امیر المؤمنین عمر مونږه حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین من کړیو ان ام الناس من المصحف څنګه شو الفاظ نهانا امیر المؤمنین عمر ان ام الناس من المصحف دا عائشه قول غدا عمر قول دوار یو بل معارض شو دا موقوف دی غم موقوف دی ٹھیک شو اوس راشه ما سره مرفوع روایت درته وخیمه مرفوع روایت څه شی دی التکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په حدیث د مسیء الصلات کې هغه وګد حدیث دی هغه مختصرنا التورتقین سوی ورتا چې فإن كان معك من القرآن شيء فقرأ
کدا قرآن نه در سره شي نو اولولا و الا کدا قرآن نه در سره نه بیا څه دی فسبح بیا تسبیح او کبر او هلل نو که چرته یو سړی هغه سره قرآن نی او قرآن فرض دی خامخا واجب دی فرض نو بیا به ورته ویلي که قرآن در سره نی نو بیا فقرأ من المصحف به ویلي دا څه نه پېښه په خبره حدیث ته مسیء الصلاة کې تېر شوی دی الا فهلل مخکې تېر شوی دی نو هغې کې او قرآن خو فرض دی مطلق قرات خو فرض دی نو که چرته قرات د مصحف نه جایز نو بیا به ورته څه ویلي کما الله بیا به ورته هلل او کبر لفظ نو ویلي بیا به چې فقرأ من المصحف دا به ولا ویلي دا حدیث ته مسیء الصلاة ته لغون راوړه ورغه دې سره ورته مراله پرون تیر شوی خبر اورم سمجھے لیجیے دغه دی ګوره فإن كان معك قرآن فقرأ پرون نابر تیر شوی فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم ارفع فاطمئن راكعا دغه زما دلیل شو قرات خو فرض دی بیا به ورته ویلو چې ګوره که داسې نه نو قرآن نه ووایه مصحف نه ووایه دغه زما دویم دلیل شو او یو بل دلیل هم دی ښه مونږ سره یو بل هم دی هغه دا دی چې څه شی دی دې نه جواب درته وکړم د دې یو ښه جواب وکم یا خدا اثر د عائشه د معارض د اثر د عمر سره مرفوع روایت دی او دویم دا دی چې یا امها عبدها زقوان من المصحف سمعنا دا نه چې مصحف په لاندې لیولي اولاد کې دا غیره به تلاوت ورته کو نه یا امها عبدها من المصحف دا چې يحفظ من المصحف بالنهار ويقرأها بالليل یو تعویل مې پکې وکړ د مصحف نه به یادو در ورځې او د شپې به لسته لکه مولانا مدني رحمت الله علیه چې داسې کوي نو یا امها عبدها من المصحف تعویل مې پکې او څنګه تعویل مې وکړ چا به چې دروازه به څه کول دروازه به یادو د مصحف نه او د شپې به بیا ورته لسته داسې شوه مولانا صاحب دا شو او بل دي کې یو بل مسله مراله یا امها عبدها زکوان دغه به جواب دا کوم چې دا خاصه د عائشه صدیقه معارض دی او دویمه خبره دا ده چې یا امها عبدها زکوان یوازې عبد پس چې خزه زنانه ولا موږ کم نه نسي یا ساته چې یو سړی مخ کې ولاړ یو سړی نو سره په او چې خزه ولاړ وي نو یو جماعت د رجال بخامخي یا به سره یو قضیه بدو یا بدري وي یو قصر رجالو نه وي او که یوازې په کور کې سړی مخکې شو خپل دی او زنانې ځان پسې ودرولې نو موږ نشي کی په دې اجماع د علماو ده دې کې څه اختلاف نشته یا به یو سړی وي هغه دواړه به یو ځای ودرېږي جماعت شو کنه یا به دوی دواړه رستو او خځې به رستو شي پوهېږي په خبره او درېیمه یوه نقطه راته ووایي درېیمه دا چې دا خو معتق دی دا اثر باندې اعتراض کومه چې دا عبد زکوان خو معتق دی نو معتق خو اجنبي دی نو عائشه صدیقه ته امامت څنګه کوي په رمضان نو دا یو معارض شو د اثر د عمر سره او دوی تعویل پکې وکړه تعویل خو یاد شو کنه او درې مې سوې چې دا حدیث په بل مسله کې معارض دي د ډیرو نصوص سره یو صحابي په دې قائل نه دی یو امام قائل نه دی چې یوازې خځې ته یو کس امامت کوي وې شي په خبره او دا معتقد نو معتقد څنګه عائشه صدیقه ته امامت کوي نو دا حدیث معلل شو دا روایت دا اثر مې ویخه دا اثر دې معلق شو کوم ځای کې دی ودرېږه یو خبره یو روایت بلم دی ښه په ابو داود کې لږ مال ابو داود راکا ودرېږه یو دلیل د بل مروبه بس خیر دې ته مروبه دې نه هغه ما ولا ابو داود کې نه بل یو څل یو استغفر ورګه بزیره ته مې بیا سره حواله کړی باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة باب ما يجزئ الأمية
والأعجمية من القراءة. باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. أكيد جابر رواية نعم. أغيك لسهل ابن سعد رواية نعم. باب ما عبد الله بن أبي أوفى بس. عبد الله ابن أبي أوفى رواية زيرة تبين تبي أدخل أبو داود نصر نورك إذا تبين جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا صح حديث مصرح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. يا داش مكمزور لي يا ديجي منها فعلمني ما يجزئني منه. ما توقع فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قال قل سبحان الله لا ورتوى. فتقول لك إذا لكنا في إمامت كذا مصحفنا قراءة فمانځه کې ممنوع دي. ولې دا به ورته ویلو چې طاقت نه لري نو مصحف لاس کې ونیسه. یا به ویلو که طاقت نه لري قرآن متقیقات فرض دی فقرأوا ما تيسر من القرآن په کې اختلاف نشته. هغې فاتحې ته فرض وایي زم د سورت ته واجب وایي موږ فاتحې ته واجب سورت ته واجب متقی قرآن ته ټول علما فرض وایي. نمنا ما مستدل شو باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. او زمان په دې کې یو څه یو استفادات مولانا صاحب دا مذاهب مې د څنګه وي یاد بشي چې تو ته ویل کېږي څنګه مې وي چې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت شه دي مفسد د صلات ٹھیک شو. او د صاحبانو د امام شافعي رحمت الله علیه د امام احمد محترم مرګري کا د امام احمد او د امام شافعي رحمت الله علیه او د صاحبانو په نسبت شه دي مکروه تحریمی دی ګوري. او ما په صرف دونه کې د احمد یو قول دی د داوود ظاهری سره جایز ورته وي او یو قول پکې د مالک هم دی. مالک صاحب په نفل کې جایز دی او په فرض کې ممنوع دی. دا ورته نوٹ کوا د مالک بنس په فرض کې ممنوع دی مکروه دی تحریمی او په نفل کې جایز دی. زمخ کې لال شوا او ولد البغي امامت د ولد زنا دا زموږ پولیس مکروه تنزیهی دی. ولی ځکه چې د خلکو په نظر کې لږ معجوب دی او هغه ګناه نه ده کړې ګناه په مور کړې ده ولد زنا نو جواز شته نفس جواز شته دی فاسق نه دی پلار فاسق دی مور فاسقه ده. والاعرابي په اتفاق دی چې باندې سي پسې مونږ کېږي والغلام الذي لم يحتلم دغه بیا اختلاف دی. شافعي ته یو قاله مسله سبل قالی شافعي ته وی نابالغه پسې مونږ کولې چې اختلاف مختلف او متنفل پسې یاد ده او د ائمه صلاتو په نشي کولې د دې د اعلان د شافعي سے مسلک تري ځکه دی ول دلیل وای سوې ورته د قول النبي صلى الله عليه وسلم د ټول د لپاره دلیل وای یا امهم اقرأهم لكتاب الله. نو چې یا امهم اقرأ عام دې عبد دې ک مولا دې کدا مصحف نه کوي کدا یادو نه کوي که ولد زنا دی که باندې سی دی که غلام نابالغ دی که بالغ دی او زه به پکې نور هم ترمیم وکړم که بیا اودسه دی که اودس کې دی او که جنوب دی او که غیر جنوب دی ځکه دا ترمیم وکړم هم پکې وکړم. دا اقرأهم الى کتاب الله عام دی که عبد دی که معتق دی که حر دی که قرآن نه کوي که د یادو نه کوي که ولد بغي دی که اعرابي دی که بالغ دی که نابالغ دی زه ورته اقرأهم لكتاب الله عام دي كودس كده وكبيودس نه کنه وی دا بیودس هغه خاص دي الته طهور شرط کړي دي نو زه ورته نه کنه الته کې دغه مصحف والا په قران هم خاص دي کنه ما سره دلایل موجود دي او الته کې دغه نابالغ هم خاص دي ما سره دلیل موجود دي کوم ځای کې ما سره دلیل موجود دي هغه غیر مکلف دي ما سره دلیل دي انما جعل الامام ليؤتم به او اقتداء في سنفا افعال كده پنياتو کېمدا نو دا اغنیت تنفل دی ته د فرض دي نو څنګه اقتداء کوي هغه د نفل استاده فرض نمبر او ما سره بل دلیل موجود دی مولانا صاحب الامام ضامن
نو شیخ بالمثل لو ادنا حال متضمن کیدی شي او اعلى لا نه متضمن کیږي دا مثلا حدیث موجود دی او ما سره په دې کې نفس حدیث موجود دی د ابن عباس او د ابن مسعود اثر دی پکې د ابن عباس او د ابن مسعود اثر دی پکې لا يؤم الغلام حتى يحتلم یعنی کې استخا لا يؤم الغلام د ابن عباس اثر ذات دی لا يؤم الغلام حتى يحتلم او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اثر ذات دی لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحد تبالغ حد الف واجبي ابن عباس اثر دی په جند لا يؤم الغلام حتى يحتلم او د ابن مسعود اثر دی لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحد نو ما سره ما سرشت کنه اته ځکه ز مستثنا کوما هغه عموم ته ګوري مونږ وایو عموم اقرب لکتاب الله عموم باندې تعامل نشي ګوري غني به د سم پکې بیا راځي پوېږي په خبره به د سم پکې بیا او بیا پکې ګوري منافق هم راشي اقرب لکتاب الله چې قران ولول یو پکې څه کوم نو تبقي تخصيصات کې اعظم دي تخصيصات کوم ولا يعلم عبد من الجماعه بغير علته او عبد با بے د جماعت نو باسه بے د ضرورت نه بغیر د علت تا یو عبد پکې شریک وي او څه علت پکې راځي جدا خبره دا خو بیا حرم استیشه هغه حرم استیشه کسروانه کوي او فساد په منځ کې کوي نو عبد بمنو باسه دا اصل کې یو ځان لا ولا يمنع باغ امامه العبد باندې دا مولا ته وایي چې ګوره کدي بالفرض بالمصي کوي د جمعه نو باسه چې جماعت دا لپاره سنت مؤکده یا واجب دي نو د عبد لپاره سنت مؤکده یا واجب دي لما اختلاف شو قال حدثنا ابراهيم بن الوليد قال حدثنا انس بن اياد عن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما قدم المهاجر الاول من عمر وجد كبرى اقل نصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي بكر وكان اكثرهم قرانا دي په اعتراض کوي چې امهم مولى سالم مولى ابو حذيفه دي وكان اكثرهم قرانا اكثرهم جمعا للقران ورخبل ما جمعي دا خدای ما پاره کې دلیل دی چې عالم مقدم کې خدا کا دلیل نه دی مولا معتق دی ها معتق رسول هغه پس په اختلاف دي ته په مانځ کې ورپسې اشاره او بني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن الذي من رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا هذا امام خبرهم ووره او اطاعت وکي اگر کا عامل شي پتا سو مقرر شي پتا سو عبد حبشي ولذا فقرض محمول ده فان راسه زبيبه کتا چې بد شکلی سر خو اوس کنه شي ګرځي اوس کې 50 سر بس کېږي اوس کې 50 سر نشي په فرض محمول کې ډېر بد شکلی او ډېر قمه قلم وي چې دا صلاحيت د امارت نه لري او کوم در باندې مقرر شو خروج على الامام مکوي خروج على الامام ډېر لوی ګناه ده لا وي حضور پس د الله رسول کدا ګناه ودا کولا ویلا ما صلوا القبلة چې تر څو قبله ته مسکی یعنی د شاعر او د اسلام پابندي کوي موږ ورپسې یوازې موږ قبله ته نه مراد ها چې یوازې موږ کې او موږ نه کوو نو د ورپسې مطلب دا چې د اسلام د شاعر او پابندي کوي چې ورپسې ونه دي او که د اسلام د شاعر او خلاف ورزي کوي لکه د سند حکومت چې وکړل نو بیا وته شي مظاهره کول شي وته نو مراد قتال بین المسلمین بده کې مظاهره کول شي وذا دباو اوکا کلمه حق عند سلطان جائر اوکا یوري ظلمونه کې د ظلم ولکه زو سر پسې اشاره او دلته یو بل مسله رااله دي کې د امام شافعي او د ائمه ثلاثه په مابین کې اختلاف دی ورګه حدیث وای نبی کلام درته کوما شابه يصلون لكم الامراء يصلون لكم مراتنا عمراء جواره مراد ظالمان خدا به تاسو ته مونږ کې پیشن ګوي ور کړی دا بین اصحابو کاوی اصابت وکړه یعنی صحیح مونږ یو کو فلکم نستاو ثواب شو وان فلکم ولهم فقط کېدا فلکم ولهم کېدا تسیاق په قرینه دا وان اخطئوا او کدی خطا شو نو فلکم تاسو ثواب شو وعليهم وبال فاضل شو اوس مولانا صاحب لږ کوي کا امام دا مسله کې اختلاف نشته خو شافعي تر دې سره یو بل مسله متعلقه ده درته وي امام شافعي ته وایي چې چرته یو امام پسې تامنځو کو امام به وداساو پرستو پتاو لګي چې دا غي خدای والی کو داس نو استامن شوی دی
ان اصابوا فلكم صحیح منځو کوم ثواب مشولهم وان اخطأوا مسك نقصان هغه وایي بیا دا څه کومځو نو فلكم عليه وبال اما وایي دا څه نه ده ای مسله سوی کدا هغه داسې یو حرکت په چې منافي د صلات سره دی په صلب د صلات کې یو حرکت داسې په چې منافي د صلات سره دی یا منځ او بلا هغه شروطونه چې شرط د صلات لپاره دي نو موږ ټول فاسد شو تاسو پیګه خبره انما جعل الامام ليؤتم به استاغ پورې اقتدا ده نو استامو دغه سره متعلق دی الامام ضامن اقدر يلزمون غدي ښا نو کاغه کې څه نقصان راغی نو چې ضامن خطا شنو ما تتاون نه لري او چې زما هغه پس اقتدا ده نو چې مقتدا خطا شنو مقتدی خطا کیږي نه او د دې جواب کومه دا حدیث صحابه شافعي څخه ځان لري مګر دا خو بل ځای کې راځي ابو هريره روایت ته چې ائمه جواره برازي او یمیتون الصلاه چې څه ویل چې نه دي یمیتون الصلاه مخکې تیر شوی دی هغه به منذ يؤخرون عن الاوقات الاوقات سره متعلقه ده دا په سنت د عقد کې تاوان نه دی فصلي الصلاه لوقتها او کبي هغه سره دی پونته نو فصلي معهم فانها لك نافله والا قد احرزت صلاتك في ذلك الترتيب مدینه هغه د بنو امیه او جواره امامان مراد دي چې مونږ د بیاده سره نه کوو خو د وخت نه رسو کوو وقت مختار نه رسو کوو قرینه په ما سره موجوده ده ور اصحابو يصلون لكم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم من بدأت في أخطأوا معنا سده تجاوزوا كده أوقاتنا خطا معنا تجاوزوا كده دانا كده عمدان سچلوا كده بيوضة منزونه وكل ذات نمرات كيجي شابتي مولانا سلام وقال الحمد صلى عليه بدعته وقال لنا محمد بن يوسف وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا لقد محشد دغه روایت راوړل دي دغه راوړل دي دا روایت چې په روایت ابو داود يكون عليكم امراء من بعد يؤخرون الصلاه فهي لكم عليهم ويؤخرون فلا فهي لكم عليهم لو قاتم مكروهنا فكيف كي فصلوا معهم ما صلوا القبلة او مستد الامام جمله فان اتم فلكم وله فان قصب عليه ولكن التمام ده اغيث الاتمام یعنی ذات تمازه کې فرق نه راغلی اوقات مکروه او کې کړي د صرف ته اوس مبتدع پسې فاسق پسې امام د فتنې پسې مون جایز دی کنه دی نو مولانا صاحب په فتنه به خو جایز دی کته واقع کې په فتنه کې خو هیڅ اختلاف پکې نه جایز دی او په تاخیری محکمه تاسو ته ویلي چې راوځ په ځان نه منځو کتیر شوی دی او په دې سره د منځ اومنته نو بس وی کنه نفل شو او ګورې مونږ ویلو چې ماسپخینو ماسوتن نه پینځو واړو کې ورسره کاوه فتنه ده پکې لیکن په شرط په فتنه کې نه مبتلا کې بیا به څه حکم نو مستقل به ورپسې مونږ نه کې او که د ضرورت توجه یو وخت نو وخت ورپسې مونږ په یاره فتنې د وجه نه جایز دی حدیث کې راځي صلوا خلف كل بر وفاجر بر المنامه صلوا خلف كل بر فمانا د بار سره او فاجر او دا ځکه وایم چې په ډېر روایتو کې معنا غي صلات مبتدع تاسې صلات خلف المبتدع تاسې په ډېر وخت معنا بلکې روایت کې راځي چې اوسل دی قبله ته تلاري کو کړی وي رسول الله بارک معنا په دې کې مونږ کوي ولې مونږ کوي راغی سجل مې کوي قبله دیوال تلاري تو کړی دی وي اتوب الى الله بده کوي تاسې نو چې کوم ځای کې راځي چې خلف صلو او مبتدع پسې مکوا بل ځای کې راځي چې اکرام یې مکوا عزمت مور کوم خوري له عزت ته او فاسد پسې مکوا امام نو هغه محمول دی په دوام باندې یا به رفته او کدا چې کوم ځای کې راځي صلو خلف كل بر فاجر یا په فتنه محمول دی یا د ضرورت باندې یا وخت ضرورت دی شابه فقال انك امام وعامه ونزل امام د عام خلق عبادت شه ونزل به کما ترى محصوري پکور کې ويصلي امام فتنه هغه امام رسول چې هغه فتنه خلاف قتل فتور کړی دا ونتحرج سوق وقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم طب موذي مقامل لك أول صلاة وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم شابته وقال الزبيدي قال الزهري لنا أن يصلي خلف المخنث إذا من ضرورة خذ المخنث تكم مخنث مراد غفل تا مشكل نجي سلو لخذ فتين لغي هي ولا أنا غنات ولا هغه خو پته نه چې رجل دې خدای پس نشي کولی دې مخنث فی ردی بلا الافعال دا ثاني
دامي چې جامې سرې شنې او که نه لاسونه داسې اړول خبرې د ښځو په شانتې کول او دا ګډه مډه کله کله دا فاسق ته مراد شو داسې مراد شو الا من ضرورت الله مزمنها چې فتنه جوړېږي درته یا بس را پېښ شي په اوس وخت لږ چې که ته ځان لمونځ کې بس ورپسې وکړه خیر صلو خلف کل بر وفاجر شابسې وایي هغه مخنث چې کوم خلقتن دی د علماو اجماع ده په دې ځای کې مونځ کوي ولې هغه کې انوثت دی او انصاف پکې ممنوع دی شابسې بس ما تاسو ته ویلو چې زموږ د ټولو علماو په اتفاق دي دوه قطینو جمع کولی شي او دا مقتدی به کم دی ودرېږي ورسره دقه څه مې درته ویلي او د امام محمد صاحب په نسبت به کم دی ودرېږي څه به چې پنجه د مقتدي د امام د پود دی برابر وروستو کېږي به نه ګورئ نو اصل مذهب زموږ هغه دی چې بحذایه به ودرېږي خو د امام محمد صاحب په دې ځکه موږ علما فتوا ورکوي چې اسنه چې ته برابر ودرېږي دا بعضې وختې سړی لږ مخکې کېږي وروستو کېږي امام نه مخکې نه شي نو چې یو څلور ګوتې وروستو شي خو ګورې پنجه پونده نه مکمل به وروستو یو خلک مکمل وروستو کېږي چې هغه وروستو شي نو که چېرته په رکوع سجده کې لږ تقدیم هم راشي نو امام نه خو مخکې نه شي که فالبصير إذا كان وبه قد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حدث قال يوم ذلك الذي عن عباس رضي الله عنه قال وكيف خرج مما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء ربنا أبارك كما نام رمضان فجئت فقلت عن يساره فجعلنا عن يمينه لا مناسبة عن يمينه ورد حديث دون مسألة وسباد جهاد في طرف برابر وترى اصلي مذهب کوله دغه دی چې به دې رکعات په یو رکعت نه درې تر اوس ونه پد او دا په اوسه دې نمازي کې په هو دې نو بل مسله معلومه چې مقتدین په یو بل طرف ته ودی روټي کی طرف تراله راولې شي متدوال نه پاتې دیګا هغه عمل قلیل دی او دوه قدمه باندې منتفاسي دي یا په یو لاس باندې راخل دا منتفاسي دی دا به فقد أحلينا هواوة الغرام نقول ها بلا مسألة يباسي امام دا قوم دا امامت نيتونه کې د اقتداء هم دي دا رسول الله مبارک دا ابن عباس نيتونه کړ دې برکت مسکی په دې دی شابه دې فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقلت وصلي معهم فقلت عن يساره فأخذ بهذا يصوم للنبي الإسلام غير عباس شابتي فإذا أصوم الإمام كان يرد بهذه المصلى وصلى لدينا كل نور غير مسألة وزيفة كما شوف سلام جمع كل شيء دام دي معلومیږي چې نوافل هم کله کله په جمع کول شي تاسو پوهیږئ په خبره نوافل په موږ کې او مکروه صادر کې دا مکروه رفع هم په بعض کې کول شي پوهیږئ تور پته شاه طول الامام چلیے پر حاجت فخرج وصلى نو خیر بالکل جائز بابا جی دمو خبره کوله دا استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د دې مطرب شفقت العلاقه وې دا استاد ډېر فقدار به مسکاو او د سنت مطابق نو وې دا سره دار شیخ هوتا شیخ دې چې سړیو سره خوا کې وکړي الزم شپاو نو ساره مسکاو نو مولانا صاحب مخکې شو موږ ورپسې شاته نو هغه ډېر اوږد مونځ کاوه او قومو جلسه او سجده به ډېره اوږده کوله نو د هغه د علاقې د غازو ډېرې د دغې علاقې کولالان په خرو باندې به هغه ځای نه کولالې خاوره راوړه هغه غریبانان خو پخوا خو دغه د شپې اوتي وو سهار وختي به یې خره راډکول نو مانځه له دغه ځای له راورسېدل چې راورسېدل په مانځه ودرېدل نو مولانا صاحب مخکې مونځ کوه نو یې چې لږ ساعت تېر شو نو هغه یو بل چې لکه دا خو زموږ مولوي صاحب دی هله دې چې بل ځای به وکړو سلام وکړو تاسو پوه شئ په خبره نو که امام دومره مونځ اوږد که چې بوډا بابا نه شو ټینګېدی
یا عام سړی نه شوټینګې دی نو بس دی په دې بیا دې چې د سنتو خلاف ورزي امام کوي او ورسره ودرېږي خو ډېره ښه ده او که نه ونه درېږي ورسره طول قراءت کې او انحراف کې جواز شته. يصلي مع قومه دي بلاش ان شاء الله صبر كوا جاب واپس په یو مصلي العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل حزم بن ابي بن كعب فقال معاذ ينال منه كده منافق تمن انحرافه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطان انت معاذ تغسل خلق انت سبب النور خلق من جبل النرادي يا فاتنا وامره بسورتين من اوساط المفصل وقال عمر لا احفظهما شبه دقه خبره ده مولانا صاحب په دې یو اشکال لازم ولې خبر کوا چې معاذ نبی رسول الله سره موږ کو بیا قوم درته ولې څوک یې نبی سره د مغرب نوستاو او قوم لبران بیا د ماسوتان دا جواب کمزور دی راځي دا چې نبی رسول الله سره د ماسوتان موږ کو دا په دې سړی لاړ او کوم شکایت کوي چې معاذ سره موږ کی موږ ورته انتظار او نبی له قوم تاخير سره کوو بیا چې راشي نو موږ تناسب موږ ته شروع کی او چې موږ ته شروع سورۃ بقره پکې شروع کی او موږ ټول په پټو کې خدمت کړي نو نبی هغه مقصد وشاش نو مولانا صاحب دا ولې دوه ځله مونږ کوي بعضې دا خصوصیت د معاذ دی دا خبره هم کمزور ده بعضې وایي نبی صاحب پسې بیا ځله سنت کاو چې د هغه د مونځ فضیلت هم حاصل دي دلته به فرق وکړي ښکلې خبره ده لیکن زه به درته ټول نښته ښکلې جواب وکړم هغه دا چې معاذ دا هغه زمانې باندې محمول دي چې تصلى الفریضة مرتين یا رسته منسوخ شوی دی دې کې روایت مستره شته خیر دا خپل باب کې راشي دا هغه زمانه باندې محمول دی او امام شافعي ته دینم اقتدا د مختلف په متنافل په څیر دی په مونږ فرض کړی دی د نبی اسلام سره د متنافل د قوم سره ولا شبا یا هغه واقع دی یا بل ده من أجل فلان ما يجب بها على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعدة أحد أفضل من يومئذ فمخارجين منكم نفسهم فأيهم أصلا بها تكلم جوا فليأتيهم راجم وایو چې دا کوم ځای کې دا اسکار راغلي دي او په قومو کې او په جلسو کې دا محمول دي بغیر د امام بغیر مختلف دین معلومه شابه امام به اختصار دي ضعیف الخلقه چې بیمار دي او کبیر فی العمر بوډا دی ها یا چې څه په هیڅ وا ها وبه قال حدثنا ابو علي بن سبحان الله البراء بن عن النبي محمد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم من فليخفف تخفيف ما بين قدر مسنون بلتا تخفيف في القراءات مراد قدر مسنون بلای او که بابا دې شي کول کې د خلک منظور خرابېږي بیا ها فإنه مضاعف وتقيم وكبير اذا طلع ضعيف الخلقه الطريق كمزور الجسد سقيم بيمار او كبير هم كبير السن شابه او بیا شکایت کولی شي مکر امام ته ها راجودا واقع ده فجر ده شابه هذا ما سلطان وها وبلغ في موعدتك أحد رسل من ديونه فمن أيها الأنبياء من أبعين منكم ونكره فمن أمن منكم من أفضل الجواب فإن أخذهم ضعيف وكبير وتنادي وفي حدثنا أبو بن علي فحدثنا شعبة فحدثنا محمد بن شكاية يوكا جاء من الرافعين من أخباره رضي الله عنهما قال بلغ رجل بنا نازحين أخذوا بخان وتوجد وبروبات البجنة إيرا وسط الدوخان وقد جنح الليل وشبت إلى شيء جنح جانب سوي يعني ذهب جنح الليل فوافق معاذ يصلي فبرك قلبه يسلم ولي وأقبل على معاذ فقرأ سورة البقرة أو النساء شك تراويل يا ممكن لك تنويل بعد يوم سركات بقرة بالنساء فانطلق الرجل صحابه وشوقه وبلغه وتذاقه معاذ نال منهما في بدر فأثار رجل فشكا إليه معاذ فقال يا معاذ فقال أنت وأفاتن أنت ذكر تيوي لولا فلت بسبب اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ذو الحاجة أحسب ذا حديثا أحسب هذا في الحديث إذا فكيري
تابعه سعيد بن منصور مثل الشيباني قال عمرو عبيد بن مسلم وابو زبير عن جابر قال عمرو عاصم الشاب البقره اغيك او بالنساء نشتا او اعمشت محارب متابع ها افك نشتا لي لو قصيده يوم بالله خلتوي اجاز کوا د اجازه مطلب دی چې سنت پرې اکمال پکې غوړي ما و چې ترک د قراءت طويله مراد دی ها ويكملوا سنت ما خاطر کې زبست کو مولانا